نازل شوی آیات فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة. څوک چې فحاشي خوري او مسلمانانو کې عیاشي خوري، الله فرمایي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت کې د دې لپاره رسوا کن عذاب دی. داسې عذاب الله ورکوي چې دا به عبرت وي د ټولو لپاره. په دنیا کې هم ذلیل او رسوا کوي، آخرت کې خاص هم ذلیل او رسوا کوي. او فحاشي صدا هغه دا ده چې میوزیک سنټر کې ته فلمونه لګیا خرڅه، حتی فلمونه خلکو ته میموري کارت کې اچي، ته په سوشل میډیا باندې ټیک ټاک باندې دغه رنګ یوټیوب باندې فیسبوک باندې ته غانې اپلوډ کې، چاته د غانو ترغیب ورکې، دا ټول به دې کې شامل شي. دغه منصوبه خو د يهودو ده، تی ولې پوره کې لګي د خدای بنده. قسم په خدای چې بعض اوقات داسې شو چې جلا راشي چې زمونږ نوجوانان نسل کم طرف ته روان دي. همدغه ټیک ټاکران کو د موږ تاسو کې نو دام وته پته نه چې ماسوتن سو رکعت دی، دام وته پته نه چې الله مینه څه شه دی. او د دې مور خپل څومره خوشاله زما زوی جی ډیر زیات مشهور شو ټیک ټاک. افسوس ته جی ډیر افسوس ته همدغه زوی بساده بالا د قیامت پرز د وبال سبب ګرځي، یاد ساته. نو خلاصه د خبره دا ده مونږ تاسو له پکار دی چې په خپل بچو باندې خصوصي نظر وساتو. تخامخا نیټ استعماله نو د دین د لپاره استعمال